یو ځل ته چا ورته وی پلانکي دی کې یو عالم دی روان دی په لاره باندې چې ته کشتی وه نو په کشتی کې کېناست دی هم ناستې نور ملګري هم پکې ناستې طالب دی د څرمنې یو بټوه ورسره یې وه د هغې نه پیسې راوښکې او هغه چې کوم کشتی والا د هغې پیسې غشتې نور هم ورکړې دم ورکړې غل پکې ناست و غل چې وکتل چې یاره دا خو به طالب مولا دی ما وی پیسې به ورسره نه او دا خو د څرمنې بټوه ورسره د پیسو ډکه ده دا خو بله پیسې دی ورسره کشتی والا لی ورکې نورې جیب کې کېښودې غل خو بټوې ته نیغ نیغ کتلي یو سړی چې بټوه د ما مخکې راوباسي ما ته پته لګي د څرمنې روکه د کپړې د هغه رنګ هم مولیده غل غږ نه کو لږ ساعت پکې تیر شو غل اواز وکړه الله پاکه مو بخه ما نه بټوه روکه شوې ده که چا مونږ ته یې مالی راکړي چې غږ ونه که نو لږ ساعت پسې بیا آواز وکړه الله پاکه مو بخه ما نه بټوه روکه شوې ده بټوه د څرمنې ده او دا د رنګ دی او که چا مونږ تیری کې ګنې لټومه خلکو ورته یې مړه څه چغې دې جوړې کړې بټوه روکه شوې بټوه روکه شوې ده خو یو ځل دې وي کوه چا به درکړې وه که نه ولټوه چې ولټوه بس راټوپې کړې امام بخاري صاحب نه شروع نه کړه امام بخاري صاحب خو پوه شو چې بټوه خو د څرمنې زما ده دغه رنګ خو زما د بټوې دی اوخو دی خو ما ته چل جوړ کړی او دا که دا بټوه ما سره ولیدلی شي او دی ما نه والي بټوه زما ده بیا بم خلک وی چې یاره محمد ابن اسماعیل باندې یو ځل د غلا دعوه شوې وه زما نسبت د پاک پیغمبر ورکه حدیثو سره دی په جامه به مې دا راشي بیا